طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة المؤمن شروع ده. رب کریم فرمائی هو الذي دا اللہ تبارک و تعالی غزات ته خلقکم چې پیدا کړی تاسو لرا من تراب د خاورنا، یعنی اصل ستاسو د خاورنا آدم علیہ السلام، نو اصل ستاسو د خاورنا شو. ثم بیا من نطفه د نطفینا الله تبارک و تعالی تاسو پیدا کړی. ثم بیا من علقه د ټوټې د وینینا. پاتلسمه سپاره کې وضاحت شوی دی. رب کریم فرمایي سورة المؤمنون کی ولقد خلقنا الانسان خامخا پتا کی سره ما پیدا کړی دی انسان لرا من صلالت مانا د خالص صافی من طین د خټینا. صلاله من السل په معنا د اخراج الشی، هغه ډیره خټه چې داغینه نور اشیاء لري کړی شي دا تینه صاف او وستل شي. داغه خټینه ما انسان پیدا کړی الله ویا. اے انسان استا تخلیق بیان الہ العالمین. ثم بیا جعلناه گرزول مونږ دی انسان لرا نطفه نطفه ساس کی داو فی قرار پارام گا کی مکین معنا محکم کی چې رحم د مور ستاره پاغي کی. ثم بیا خلقنا النطفه بیا پیدا کړی مونږ دی نطفه لرا الله وی خلقنا په معنا دا حولنا النطفه گرزول مونږ دی نطفه لرا علقه ټوټه د ویني سلوی خورج ټوټه د ویني وی. فخلقنا العلقه فخلقنا من حولنا وګرځول مونږه العلقه د ټوټه د ویني لره مضغه من ټوټه د غوخي سلوی خورج داوي. فخلقنا المضغه اي فحولنا پس وګرځول مونږه المضغه د ټوټه د غوخي لره عظاما هډوکې امتنه جوړ کو. فکسونا من البسنا پس بیا واغستو مونږه العظام دی اډوکو لرا لحما غوخه ورته الله تبارک و تعالی واچولا. ثم بانشانا پیدا کړم د انسان لرا خلقا آخر په پیدایش بلکې یعنی جعلنا فيه الروح په د انسان کې روح وګرځولو. نو فتبارک الله پس مبارک ذات دی الله تبارک و تعالی احسن الخالقین احسن د خالقینو د ډیر خسته پیدا کون کې دی الله تبارک و تعالی. څومره خسته صورت درته الله چولې دی. نو دی آیات کې هم الله تبارک و تعالی مختصر ذکر کوي هو الذی دا الله تبارک و تعالی غزاد ترا شدی آیت تا خلقکم چې پیدا کړی تاسو لرا من تراب د خاورنا آدم علی السلام. نو ثم بیا من نطفه د نطفینا. ثم بیا من علقه د ټوټې د وینینا. ثم بیا یخرجکم روباس تاسو لر الله تبارک و تعالی و طفلا ماشوم من بطون امهاتکما د خېټو د موریانو تاسو نه ماشوم توپ کې روباس مونږ تاسو لره سوق 1 کیلو وي سوق 2 کیلو وي. ثم بیا یرزقکم روزی درکې تاسو لره ولی لتبلغو د پرا چې تاسو ورسیږئ شدکم قوت د ځوانۍ تاسو قوت د ځوانۍ ته. ثم بعیش درکوي تاسو لره زندگی درکې لتكونو د پرا چې شي تاسو شيوخن بوډاګان شي. ومنکم بعض تاسو نه من غسوک دی توفا چې وفات کیږي من قبل وړاندې د بلوغ نه یا وړاندې د بوډاوالي نه وفات شي. ولتبلغو بل د پرا چې تاسو ورسیږئ اجلم مسمى نیټه معلومه تا یعنی هر بند خپل نیټه ته ورسیږي. ولعلکم د پاره چې تاسو تعقلون د عقل نه کار واخلیا چې دا سوق پیدا کون کې د انسان داس سوق پیدا کولې شي نه. نو دلایل عقلیه دي دا. هو الذي دا الله تبارک و تعالی غزاد یحیی چې ژوند کول کوي او یمیت مړ کول کوي. فاذا پسر کلا قضا دمرا قادر ذات ہے. فاذا پسر کلا قضا چې فیصله وکړي امرن د یو کار فینما پس یقین خبر ادا یقولو چې هو یغت له غت کن شا فیکون فهو یکون پس هغه کیږي. الم ترى ندی کتلیتا آیا نه دې رسیدل علم ستا الى الذين وكسانوا تجادلون چې دي جګړې کیفی آیات الله پایاتونو د الله تبارک و تعالی کې
په حکمونو د الله تبارک وتعالى کې ان یصرفون کیف یصرفون سرنګ اړول شي دي عن دین الحق د دین حقنا الذين وكسان كذبوا چې نسبت د درو کوي بل کتاب لري قرآن کریم لره د الله کتاب ته نسبت د درو کوي وبما په معجزات باندې ارسلنا چې لګلی مونږ به پاغه باندې رسولنا پیغمبران زمون رسول زمونږه تکذیب کوي دی پاغه باندې فسوف پزر دې چې علمون پوي بشي دغه خلک سوک چې نسبت د درو کوي کتاب او معجزات وته فسوف يعلمون الله زر دې چې پوي بشي دی اذ الاغلال پاغه وخت کې اذ پاغه وخت کې الاغلال توقون د اور بوي فی اعناقهم په سټونو د دې کې والسلاسل زنجیرونه بوي په خپو د دې کې تړلې شي بوي سره د شیطانانو په غاړه کې به ورته توق اچول شي باغی کې به زنجیرونه یسحبون معنا یجرون یسحبون معنا یجرون راخکلې کېږي بدی راخکلې کېږي به څوک به راکاږي فرشتې به راکاږي فی الحمیم په ګرمو اوبو کې به راکاږي ثم بیا فی النار په اور کې یسجرون معنا یشوون وریتولې کېږي په اور کې به بیا وریتولې کېږي په ګرمو اوبو کې به راخکلې شي بیا به اور ته بوتلی شي هلته به وریته الله دې مونږ جهنم نه وساتي ثم باقیل ویل بشدی تا زبان یا فرشته به ورته ویا اينما کنتم چرته دی غبوتان تشرکونه چې تاسو شریک ول د الله ذات سره من دون الله بغیر د الله نه تاسو دا شریک ول دا بوتان قالوا نو وی بدا کافران ضلوا ورکشو گمراه شو منه ورکشو عنا زمونا یعنی مشغول شو په ځانونو خپل باندې دا بوتانا دی خو به اقرار وکي او زل ضرب وایو دا خو مونږ اقرار وکړو بل لم نکن بیا به انکار کوي بلکې نو مونږه نه دعو چې بللې مونږه من قبل وړاندې د دینه شین سشیلرا مونږ د دین وړاندې چا عبادت نه کړي لکه والله ربنا ما كنا مشرکین قسمونه وکړي رب والله ربنا قسم دې پر رب زمونږ باندې ما كنا مشرکین خو مشرکان نو مونږ د چا عبادت نه کړي یو ځل خو به ضلوا عنا ورکشو مونږه غبوتانا بیا به وایي چې هو دا خو مې اقرار وکړو یو دم به وایي بل لم نکن ندعو من قبل بلکې نو مونږه چې بللی مونږ دا بوتان من قبل وړاندې د دینه شین څه شي لره نو رب کریم فرمایي کذلک هم دغه رنګې یضل الله ګمراه کوي خطا کوي الله تبارک وتعالی الکافرین د کافرانو لره د دلیل نه ذالکم العذاب د عذاب چې دیته نازلیږي دی په جهنم کې سوځولې شي بما په سبب دا وسو کنتم چې وای تاسو په دنیا کې تفرحون خوشالیانه بمو کوله تفرحون هغه ډیره خوشالي چې دا غي د وجنه کبر راځي یا په مال دولت باندې غرور کول دا ګوره حرام دی الله درنه هیر شي نن سبا چې مالدار شي بس بل سړی ورته به اسم نخکاری دا غریب اکثر مالدار وګوره متکبر شي غرور شي غاور شي غریب ته باندې جوړې فلان کې دا کار دی بس ور سره زکه خبرې نکوم زن زکه خپل ولي ور سره نکوم نه آشنا تا سره مال دولت پیدا شوی دی غرور در کې راغلی دی سوچ وکړه نو رب کریم به ورته وي چې د عذاب در دي تور کول شي په سبب د تفرحونه چې خوشاله هغه ډیره خوشالي چې کبر راځي ورکه خوشالیانی بمو کولا فی الارض پزمکه کې بغیر الحق پنا حق پنا جایز کارونو باندې و بما په سبب دغه څه کنتم چې وای تاسو تمرحون منا کبر مو کول مرح اغه نخرباز مزل ته ویل کی الله تبارک وتعالى لا تمشي فی الارض مرحا انسان پدې زمکه کې د کبر مزل مکوا څومره متکبر شینو په لړوالي کې د غرونو ته نشي رسیدلې نو مکو مزل د کبر بیا به ورته ویل شي ودخلوا داخل کې د ابواب جهنم دروازې د جهنم ته دا کافران خالدین همیشه به فيها پر جهنم کې لا يموتون ولا يخرجون نه بمري او نه بخارجيږي د جهنم نه فبئس مثوا پس ډیر بد زیده المتکبرین د متکبرینو د تکبر کوونکو سشه هي دغه جهنم چې ډیر بد زیده دي د پاره تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په آیات کې فصبر کې
چې تا ته دا کافران تکلیف رسیا تا ته شاعر وای مجنون وای الیاذ بالله فاصبر صبر کوا ان وعد الله یقینا وعد الله تبارک وتعالى فنصرت استابان حق دا یا کافر سره چې کوم وعده الله تبارک وتعالى کړی دا عذاب وعده دا حق دا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فإما نرینک پس کچره خو مونږ تعالی را بعض الذي بعض غاظبنا نعدهم چې وعده کړی مونږ دي سره د کافرانو سره فی حیاتک پژونستا کې فبها ونعما نو ډیره خبره ده او نتوفینک یا دا چې وفات کو مونږ تعالی را مخکې دراتلو د عذاب نه پدې کافرانو باندې نو یا رسول الله خفکیګه ما فیلینا پس مونږ لره یرجعون واپس کولې بشي دا کافران بیا بال تورته عذاب ورکو ولقد خامخ فتحی سر ارسلنا لګلو مونږ رسولان من قبلک لګلو مونږ رسولان من قبلک وړاندستانه منهم بعض د دینه بعض داغینه من هغه قصصنا چې قصې بیان کړم مونږ علیک پتا باندې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم پتا باندې ومنهم بعض د دینه من هغه دی لم نقصص چې قصې نه دی بیان کړی مونږ علیک پتا باندې وما كان لرسول ندی مناسب د پاره د یو رسول ان یاتی ادا چې راتلبو کې د بیااتن په معجزه باندې الا مگر باذن الله مگر په اذن د الله باندې راتل کیا فاذا جاء امر الله کله چې راشي امر د الله تبارک وتعالى یعنی وخت د عذاب او په ورځ د قیامت کې خدای فیصله وکړي شي بالحق په حق سره وخسر او تاوانی بشي په دغه ورځ هنالک من عند ذلك په دغه ټیم کې کله چې فیصله وکړي شي المبطلون بدین خلق بد مذهب خلق حق ته چې باطل ویل هغه خلق بد تاوانی شي الله الذي دا الله تبارک وتعالى غذات دی جعل چې ګرځولي لكم تاسو یعنی خلق پیدا کړي لكم تاسو الانعام ساروي صد پر لترکبو د پر چې تاسو سوره شي منها بعض داغینا نه سارونه بعضو باندې سوره شي ومنها بعض داغینا تاكلون چې تاسو خوراک کوی داغینا یعنی غوخي خوریا خا 8 ازواج من الضأن اثنين ګډان شو چيلي شو غویان شو دارنګي اوخان شو داغینا تاسو غوخي خوریا هغه چې سورې گئی تاسو اسونه شو قچر شو وغیرہ ولکم تاسو لره فيها پدې سارو کې منافع نور نفي دي الله وي په وړه د دې کې سرمنه د دې کې دارنګ د کلمې شو هډو کې شو پدې کې هم تاسو نفي دي ولې تبلغوا بلدي د پر الله د سارو پیدا کړی چې طلب کوي تاسو علیها پدې باندې حاجتن منا مقصد حاجت هغه حاجت فی صدورکم چې په زړونو تاسو کې یا مقصد دنیوي شو یا دینی دنیوي مقصد تجارت په وکیا دینی مقصد په خواب په دیسونو باندې جهادونه کولا یا تجارت پکې وکیا وعليها او په دغه سارو باندې په اوچه کې تاسو سوري غیا وعلى الفلك او په کشته باندې په بحر کې تحملون سورول کېږي سفرونه کوي دا یو لوی نعمت دی الله ويريكم خایتا سول الله تبارک وتعالى آیاته دلائل د قدرت خپل فأي آيات الله پس کوم یو آیاتونه د الله تبارک وتعالى نه تنکرون انکار کویا چې تاسو وای انها ليست من الله چې دا ندی د جانب د الله نه کوم دی قدرتونو نه انکار کوي تاسو افلم يسيروا یا ندی ګرځیدلې دي فلارد پزماکه کې فینظروا پس او دی ګوري کیف کان دی مکیوالو ته وي کیف صار سرنګي ګرځیدل او عاقبت الذين اخر انجام دا کسانو من قبلهم چوڑان دي د دینو هغه پخوانی خلقو څنګه انجام ګرځیدل چې نوح علی السلام قوم چې غرق شو عادیان او ثمودیان د صالح علی السلام قوم و غیره كانوا وغي اکثر منهم اکثر د دینه پشمار کې ډیر زیاتو د دینه واشد مضبوط قوت د جهته د قوت نه پزور کې مضبوطو واثارا او جهته د نخونه فلارد پزمکه کې او د جهته د اثار او د علامونه کوم آبادیان چې غي کړی دي هغه آبادیان پاتې دي وګوره عبرت د پاره څنګه انداز کې آبادیان لوی لوی محلات جوړ کړي وخت نه پاتې شو څه شو هغه خلق څه شو الله وي فما اغنا عنهم پس دفن کړ دین عنهم د دینه
ما هغه آبادې د دې هغه مال د دې کانو چې ودو یکسبونه کوم کسب کولو څه شینې د فنک عذاب الله نه فلما پسر کله جاءتهم چرا بغل دی رسولهم رسل د دې بالبينات په واضح معجزات باندې فرحون په دغه ټیم کې دی به خوشحالي وکړه بما پغس عندهم چې ودي دي سره من العلم د علمنا د دنیا علم د پیغمبرانو علم ته سپک او کتل خپل دنیوي علم چې د تجارت علم دا به بهتر وګڼلو نو لوی جاهلانو لکه الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا دی علم لري په ظاهري دنیوي علم باندې وهم عن الاخره غافلون د اخرت د علم نه دي غافل دي نا خبر دي نو دی به خوشاله شو بما پغس عندهم چې ودي سره من العلم د علم دنیوینا وحاق ما نازل بشو بهم پدی باندې ما غذاب کانو چې ودي به پاغي باندې یستزیون مسخري به کول پاغي باندې خنداګانی ټوکی به کول عذابات به پیراغل فلما پسر کله راو چې وبلید دی باسنا عذابنا عذاب زمونږه قالو نو ال بدب دغه ټیم کې بعدي چغي وهل آمنا مون ایمان راوړې دی بالله په الله باندې وحده یوازي بیا به ول وکفرنا من کفر کړي بما پغس كنا چې مونږه به په سبب داغي مشرکین شرکون کې ودای لا سره کله به چې عذاب ولیدو نو بیا به ویل چې آمنا مون ایمان راوړل لسانن به بیا نه ول صرف لسانن به ویل قلبن نه ویل د زړه نه ویل فلم یکو رب کریم فرمای پس نه بو دي ينفعهم چې نفع ورسول ایمانهم ایمان ددي نو دي چې نفع ورسول ایمانهم ایمان ددي لما کل راو چې ولیدل دي باسنا عذاب زمونږه بیا به ایمان وروړو خو د ایمان به ورته نفع نه رسولا سنت الله معنا عادت جوړ کړی الله تبارک وتعالى عادت جوړولو سره التي قد خلت چې پتاخي سره تیر شوی دي فی عباده په بندگانو د الٰه کې په وخت د تکذیب کې بدا سي عذابونه راتل الله عادت جوړ کړی دا الله وخسر توانی دی الله تبارک وتعالى ان هنالک عند ذلك په دغه ټیم کې توانی بشو په دغه ټیم کې چې عذاب براغه الکافرون کافران چې عذاب عام راشي په دغه وخت کې توبه نه قبليږي